پای کی ګډ وړي دن کی کلا سيعلمون دا سندا زردا چپو بشي بیا د توام چې زردا چپو بشي علم نجعل الارض مهادا اختلاف تا ضرورت لک په دلایلو د قدرت کې دی سوچ وکي نو په خپل با پوي شي اختلاف تا ضرورت په دلایلو د قدرت کې دی سوچ وکي نو په خپل بس شي پوي شي علم نجعل الارض مهادا اینه می د ګرځولې مقام مهادن بستر التشبغشتم آیات او دا علم نجعل الارض مهادا التویلو کفاتا احیاء و امواتا دلته و استاد پارا بستر دا مهادن بستر والجبال زمکنا ارسک فائدې لی والجبال اوتادا او غرونا میخونا د غرونا ارسک فائدہ لی اور چالت فائدہ غسل جایز دی خو یو د کلی خپل تړه دا د انتظام د پارا غزان له خبره ده صحیح ده کنه چې تقسیم نه کم غر انو هغه دغه شانتی ده چې هغه نه ټول خلک فائدہ غستل شي چې تقسیم شنه ملکیت راغی خو چې ملکیت نه راغلی ټول خلک تسا غستل شي فائدہ خو چې کله کلی والے او بند وکي د حفاظت د پاره د مصلحت په تور باندې د مصلحت په تور باندې نو دا غي بند احترام کلیوالو لسده جایز په کار د چې غي دا غي سو کی احترام کی والجبال او تادا او غرونا او تادا میخونا لا وخلقناکم ازواجا پیدا کړی موږ تاسو جوړه وجعلنا نومکم سباتا ګرځول دې موږ تاسو له خوب سباتا پرې کون کې د سړی توب ټول راز د درسو کو ماستن زرا سر په بالغ باندې کېدا سار مزینوي وجعلنا نومکم سباتا ول پکې کم کینو جعلنا نومکم سباتا ګرځول دې موږ تاسو لرا د پکې بند نومکم سباتا خوب تاسو د پارا سباتن پرې کون کې دارام وجعلنا الليل لباسا ګرځول دې موږ تاسو لرا شپه لباس انجاما وجعلنا النهار معاشا د شپې نار سو پیدا لی لباسن پردا تاسو د پارا پردا د شپه وجعلنا النهار معاشا ګرځول دې موږ زائد گزاران وخت گزاران او ذریعہ د گزاران چې دې کې لګیای او ځان لچ کوم حلال رزق ګټي وبنینا فوقکم سوان شدادا او جوړ کړی موږ فوقکم تاسو د پاسا اساس کلا کلا تاسو ته خبره کوم چې اورې چې داخی خلک چې کمنو قران مجید د ټوکو په ځای کې وی بنینا فوقکم بنین به د پاسا غوندي دا کو پر دی خبره باندې پويږي کنه پويږي دا ته خیمه زکه چې لکه دا ګوره خلک داسې کوي لکه نه دا ناروا دي قران مجید ایتونه پوری ټوکی وي وبنینا فوقکم سبعا شدادا جوړ کړی موږ تاسو سر د پاسا سبعا شدادا وہ مضبوط وجعلنا سراجا وحاجا او ګرځول د منګه دیوا بلدون کې پړقیدون کې نور وانزلنا من المعصرات ماء او ورو منګه من المعصرات د وریازونه ماء ثجاجا وسمولې ده کنه ماء ثجاجا او په شړوایدون کې او دویم سجاج دا اوس چې کم شړارو دی आवाज تم سجاج ویل کیږي او بود आवाज والا आवाज کوون کې چې سړی چې کمنو په جمی کې کله کمبل کې او بلستن کې ناشتي کنه او د کوټې د پاسه د باران وریږي د شړکار غوند کې دغه ته فکر کړی او چې دا بیا په ګیس باندې د ګوړې الوا هم باندې سه به معنا خبر هم پويږي کنه او چې خواږه چې کمنو د چرګي هغه پرتی و چې دا په کې سکو اما ته په کې لکه سه من او تعالی په لیدر کړي چې رو سکوا سپینا وا ما ان سجاجا او دا غیر आवाज ته فکر کنه اک आवाज ته ویل کیږي څه شي سجاج من المعصرات معصرات دغه ته وریځو ته ویل شي معصرات نه چوړون کو ته وای دا وریځو اوبره نه چوړی کته راخلی من المعصرات مان سجاجا لنخرج به حبا ونباتا دا چې موږ راو باسو په دې سره حبن دانه ونبات او زرغونه وجنات الفافا او باغونه ګور باغونه پر راو باسو نو دا دی ولیدل چې دا کارونه کول شي په دې کې خو شریک وي خو یو ورځ د جدای را روانه ده را روانه ده ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا رز د جدای اغدن اغیر کان میقاتا اغیر له وخت مقرر یوم ينفخ فی الصور فکونه چې بوکه والش بیګل کې فتاتون افواجا نورازی بدلې وفتحت السماء فكانت ابوابا پرابنستلی سی اسمان وی بدا ورونه
دروازه مخ کی وی وایز السماء فرجت نه آیات کی وسيرت الجبال روان بکړي شي غرونا التوي وایز الجبال نصفت دلته وسيرت الجبال لسمات وسيرت الجبال روان بکړي شي غرونا فكانت سرابا نبي بدا بيدن کی شگا نو بيدن کی ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم زای كانت مرصادا ددا انتظارگاه د کافرانو ته سکی انتظار کوي یا مرصادن تیار للطاغین د پاره د سرکشو مآبا زید ورتلو لابثین فی احقابا دیوتی رون کی پدې کې زمانه پوښو احقاب جمع د حقب دا حقب سوره نو فضل اعمال کی ذکر چې اتیا کاله سوره اتیا کاله حساب کړه چې یو مز د سړی نه قضا شي نبی رسول الله چې یو حقب په جهنم کې غفی خو یو حقب سوزي چې مونږ قضا شي دا نه چې پاتې شي یعنی چې قضا یو کی یو حقب سزا ده بیا یو حقب چې کوم نه هغه اتیا کاله ده اتیا کاله ده بیا دغه سو غفی دي ټوله غفی چې کوم نه اته کروڑ اتیا لاکه لیکلي چې دور غفی بوله په یو مز باندې ورکول کی لا بسین فی احقابا تیرون کې وبدې کې احقابا ډېر مودا لا یذوقون فی بردن ولا شرابا نبسکی بده کې اخوال او نسکاک نو بو دا بولنی الا حمیم و غساقا مگر گرم او بو و غساقا او ویني زوی جزاء وفاقا وفاق ته جزاء وفاقا سزا برابر د عمل ددی وفاق جزاء سزا برابر د عمل ددی انهم كانوا لا يرجون حسابا دا ولا سزا ده انهم زکات کانوا لا يرجون حسابا چې دای چې کم دنو عقیده نه لرله د حساب کتاب وکذبوا بیااتنا کذابا او دروغجن به ګڼل زمونږ آیاتونه په مکمل دروغجن ګڼلو باندې وکل شینا سینا کتابا او هر یو څه چې کوم راګر کړل موږ دې لپاره په لیک کې فذوقوا نو سکای فلن نزيدکم الا عذابا نو زیات موږ تاسو لا مگر سزا الله خو زیاتې نه چې مقرره سزا دغه نه ولول زیاتې مخکې عملونه دو لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا سورۃ النحل کې مې دې سو وضاحت کړو 88 کې آیات تلتا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا خوشالي شروع شوا ان للمتقين اې کاند پاردسان بچ کوونکو د خلاف د الله نه مفازا کامیابی دا کامیابی حدائق باغنا وانابا او انګورو وکواعب اطرابا وکواعب پیغلی جنکای امزولی وکواعب نواهدی وکوا حزیردان وغصنا فیه رومان صغارو وکواعب اطرابا وکواعب دا کعب نه کعب گیټه ته وای گیټه ته کعب زکوي چې دا د خپینه را جدا ده خپینه صدا را جدا نو کواعب جناکای چیله پیغلی شوی دي هوري چیله پیغلی شوی دي تازه نواهید دي سینې بیراوتی وکواعب اطرابا امزولی وکاسن دی آقا او کاسی بر جغ ډکی شوی وکاسن دی آقا جامونا بر جغ ډک شوی دی آقا بالکل ډک شوی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نا بوري پدې کې دی لغوا ابس خبر ولا كذابا او دروغ جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك بدل طرف رفستانا عطاء حسابا ورکړه حسابا چې بالکل پورا بوي دی لرا عطاء حسابا ورکړه چې دی لوسوي پورا دانا چې حسابا ورکړه په حساب کتاب چې الله بو سره سکی سورہ خرد لس کینو باندې خړل اول دې لس خړل دا نه حسابا مطلب دا دی حسابا بالکل پورا دی لرا مخکې اوځي کې ویلو هيا حسبهم دقه دوزخ ولا پورا دی حسب په معنا د پوروالی راځي تاسو چې کوم نه کله کافیه وای تاسو چې د مبتدا د خبر با سوی نو به حسب قدر همون وای چې حسبي الله خو میاد دی یار کنه حسبي الله پورا دی منګل رسول الله بدل تم دغه دی حسابا پورا دی لرا رب السماوات والارض یا حسابا د وجد عمل دینا رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکه وما بینهما سجم یزدی کی مهربان بادشاہ لا یملکون منه خطابا
واق نلري وس نلري د سره خطاب اند خبرو کولو چې الله سره هغه ټیم کې سوکسو کی خبرو کی کس نه معارت کې آجا دم زنان لا یملکون منه خطابا واق پنلري دایرت شفاعت قهری یوم یقوم الروح فکمر سیودریږي جبرائیل یومانا یا الروح عام روحنا یا الروح یو خاص قسم مخلوق والملائکۃ فرشتے سب په سب قطار په قطار لا یتکلمون خبر با نشی کوله خلب نشی خوازوله الا مگر مناسو اذن له الرحمن چې اجازه تو کی مهربان بادشاہ وقال صوابا او ویبا حق خبره وقال صوابا ویبا حق په حق د موحد کې په حق بچا کې ذالک یوم الحق دا دارس بالکل کرا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا جوړ دي کی مهربان بادشاہ تا چا چې خوخې نو جوړ دي کی مهربان بادشاہ تا مآبن زائد واپس آئے الله سره دې زائد واپس ځان له جوړ کی پنه کو اعمال باندې ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا منغا يرو تاسو لرا د عذاب نس دینا یوم ينظر المرء ما قدمت یدا پاغرس کې چوبوینی هر سړی ما قدمت یداه چوبوینی ارکس اغه چې لګلی لاسونو دو ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او وی کافر هاي هاي چې وېز خاوري چې وېز څه خاوري یعنی نن په پوت شوی نه وي سورت اول سره ولګو یقول الكافر كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فتالكسي یقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورت نازعات مکی سورت ته په نزول کې یو اتیایم نمبر دی پس د سورت انبیاء او مخ کې د سورت انفطار نه مناسبت د مخ کې سره مخ کې اثبات د قیامتو په دلایل د عقل اوس په شواهدو دویم مخ کې د عذاب نه یرا دلته نمونه دریم مخ کې وی اسیزونه دلایل عقلیو کې نو دلته هم نزدن داغي وضاحت کی رفع سمکها والجبال ارساها داول صورت اثبات د قیامت سره د تخویف دنیوي اثبات د قیامت سره د تخویف دنیوي د ابتدا د صورتنا شواهد دی گواهان د قیامت د پاره بیا د قیامت احوال بیا پن لسم آیات کی تخویف دنیاوی مغلا تخویف دنیاوی بیا وشتم نا تفصیل صورت نبا و درشم کے اوصاف د منکرینو سلوختم کے اوصاف د مومنانو دو سلوختم کے تسلی امتیازات د صورت دا شواهد په بل صورت کې نشته دویم د قیامت یو خاص نوم الطامه ابتداء شواهد وی من کومن بیا پکې یو نیمه غنټه ډیر نه هم یو لږ سبق په کې ان شاء الله هم چې سار خلاص دوه آسان شي صحیح ان شاء الله چې سبق کې لږ وخت خلاص شي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا سورۃ نازعات کی منویل چې اثبات د قیامت ته قیامت مسله ذکر کی چې قیامت برازي
او دویم د دنیا یرا اولنا دا غیر پارا گواهی ذکر کئی احوال د اهل محشر والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات صبحا دا صفتون د پرشتون دلیل نقلی دے والنازعات غرقا گوادی اغارو حیستون کی پرشتی غرقا پا غپی سرا والناشطات نشطا او نرمی کون کی پا نرمائی سرا او گوادی لامبو ان کی پا لامبو سرا فالسابقات سبقا پڑان دکی دن کی حکم دا اللہ تا پڑان دکی دو فالمدبرات امرا او سمون کی دا کارونو پا حکم دا اللہ فالمدبرات امرا نو مطلب چې فرشتي روحونه وباسي نزن روحونه په سختۍ وباسي لکه د کافرو والناشطات او دا په نرمۍ د مسلمانانو نه وباسي ډېر په نرمۍ لکه د وړونه چې ویښتو وباسي او دا غي انقیاد ته وګوره والسابحات سبحا فالسابقات سبقا لامبوي داسې انقیاد د الله د تابعداري ده او مخکیږي دی یو بل نه چې زبر دا خبره منم او چې الله او تکمکار حواله کی نو بالکل سامي طریقې سره کوي فالمدبرات امرا صفاتونه د فرشتو یا صفاتونه د آسانو دي چې آسانو تو ګورا ځنه روان دي والنازعات غرقا یستون کی غرقا په غپې سره زی غزار وباسي منډه وباسي ځنه نرمای سره او صابحات صبحا د مالک حکم منی لامبو وي سما او مخکیږي دی او بلنا فالمدبرات امرا شی په کم کار ورواچی نو اخه طریقې سره کوي تاسو تابعداري وکړه والنازعات غرقا گوادی روح یستون کی فرشتے په غپې سرا والناشطات نشطا او پن روح یستون کی پنرمای سرا والصابحات صبحا او لامبو ان کی پلامبو سرا فالسابقات سبقا او مخکی کې دن کی په مخکی کې دو سرا دیو بلنا فالمدبرات امرا تدبیر کون کی د کارونو یعنی چې الله ورته کمکار حواله کی داغه تدبیر کوي په صحیح طریقې سره کوي دانا چې د کارونو تدبیر او فیصله فرشتي کوي قرآن صفاوی لیدی چې المدبر هو الله یدبر السماوات چې یدبر الامر چې تدبیر څوک کوي الله کوي مدبر د کارونو یواز څوک ته الله دلته فل مدبرات امرا دا فرشتو ته نسبت دا نسبت سببی دی نسبت سببی لکه ملکون کې څوک دی الله خو اسرائیل علیہ السلام ته نسبت کیږي ذکر چې داغه په ذریعہ الله سکی مړی دا سبب نسبتی فالمدبرات امرا زنه خلق راغلی دي تیزه کې لیکلي دي چې فالمدبرات امرا د دینه مراد نفوس فاضله دی وای نفوس فاضله یعنی د نیکانو خلق روحونه چې دي ناغه د کارونو تدبیر کوي او غي تعالی یو طرف حواله کی چې دا طرف هم تاسو ته کړی حواله کړی دی دینه مراد دی ان نفوس الفاضله هغه غور روحونه چې هغه چې کمندونو دا کار کوي دا تفسیر کبیر لیکلی دی زنو بنورم لیکلی خدا خبره غلطه ده که کبیر لیکلی دا او کارچا لیکلی دا دیو جنا روح المانی او جذبه کې راغله دی نو په دې ځای کې وای چې فل کبیر کل شیء الا التفسیر چې تفسیر کبیر کې هر څه شته خو قرآن تفسیر پکې نشته روح المانی خو توحید په جذبه باندې ډیر کلک ته ان وای چې شرک نسبت پکې ونشي فل کبیر کل شیء الا التفسیر خیر را دغه جذباتي خبره ده کبیر کې ډیر خپل نقطې د تفسیر شته دي خدا هغه خپل سوز دی ډېر سوزیدل دی خو د تفسیر کبیر دا خبره غلطه ده مدبر یوازې الله دی دا بصائر ذوی التمیز لکی بصائر ذوی التمیز چې مدبر الله دی قرطبی لکی
وحملها على النفوس الفاضله من صفحه العقول وحملها على النفوس الفاضله من صفحه العقول دا کمقلو خلقو کار دی چې دغه تنال نفوس فاضله دا خبرو یې صحیح نه ده هم دقه تقریبا روح المانیم لیکي روح المانیم دغه لیکي او تدبیر نسبت عام مجازي دی دا ټول وي دغه شانتي فالمدبرات امران يوم ترجف الراجفه تتبع الرادفه وكما جړه کوشيو تتبع الرادفه ورپسې ولګي بل یوم ترجف الراجفه فغرض باندې جړه کوشيو تتبع الرادفه ورپسې شید دی جړه یو بل قلوب یومئذ واجفه جنونو په قرض باندې واجفه خالی وي دا عقل نوافذتهم هوا ابصار خاشعه استرګې دی وذلیلې یقولون وای بدی ان لمردودون فی الحافره ایمون واپس کول شو زوړ حالت ته حافره زوړ حالت ته چې زوړ حالت ته واپس کړی شو اذا كنا اذا من نخره د دنیا حال دغه خو آخرت کې ویل کنه صحیح شو کنه خو دنیا کې خدا ویل چې اذا كنا اذا من نخره چې شومنګه اډو کې ازامن اډو کې نخره زاړه قالون وای دې تل کې ځن کرتون خاسره دا به وی پاسې دل تاوانی کې بیا موږ پاسې درشدا خو بیا سي تاوانی موږ خلاص کړی ندی فإنما هي زجرة واحدة يقينا دا اشراق او چغيوا دا اشراق او چغيوا یعنی دور انتظامات ته ضرورت نشته فاذا هم بالساهره ناسا پبوی دی بالساهره په صاف میدان باندې بالساهره پاوار میدان هل اتا کا حدیث الموسی يرد دنیا وګوره چې چانو منلې دنیا کې سره الله سوکل یقینا راغله تا بیان د موسی علی السلام اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا شکل आवाज وکړه ربي بالوادي المقدس طوا پاکندا پاکا تاوشوی کې پاکندا پاکا کاګه کې طوا کاګوا اذهب الى طوا مقامه اذهب الى فرعون انه طغى لا فرعون ته قرندت ته حد تیر دے فقلنا تو یا حلک الى ان تزکا اشتد تعالی را مین دیتا چې ځان پاک کې واهدیک الى ربک فتخشى او زه تعالی رخ مربتان فتخشى تو یریږي تزکا او تخشى فرق الى ان تزکا چې تو ځان پاک کې یعنی بيد معجزین ایمان راوړي واهدیک الى ربک فتخشى مطلب چې یریږي او پس د ظهور د معجزین ایمان راوړي فاراه الآیت الكبرى وی خولدتا نخی غاٹی نخا غاٹا فکذب واسا دروغ جن نسبت دروغ کو واسا نافرمانیو کا ثم ادبر یسا بیا پشاش او کوشش شروع کړه خلاف یسا کوشش د خلاف سکو شروع کو فحشر فنادا نو راجم کړل او چغه کړه او وی ویل انا ربکم الاعلى زما استاسو قانون ساز اوچت زما استاسو قانون ساز اوچت زما استاسو رب اوچت رب استاسو اوچت نو رب نه مراد خالق نه دی چې ما تاسو سکړي پیدا کړی زکه دی مجلس کې ود فرعون نه مشرانم ډیرو خلوی علماء ته کړو چې دا تاسو وای او رازقم نه مطلب چې تاسو خالق ما تاسو سیم رازقیم دا مطلب نه دی او دام نه مطلب چې تاسو مالکم بارانونه سکوم وارو نام نه دانه چې هغه خدای نه مانو خبر باندې پوي کنه ربکم الاعلى یعنی زه په تاسو کې چیف ایگزیکټیو رومبه سر زم چې زه سوام دا غینه وبلا نکی انا ربکم الاعلى یعنی زما په قانون باندې با زندگی تیروي چې زه سوام بس دا غي په پابند یي چې زه سوام دا غي بسې پابند کاغارنګي و زما به منی انا ربکم الاعلى نو دا داوی نشته زوی نه نشته دا داوی چې زه سوام یغه به منی کارسی که قرآن موافقی او که قرآن سی مخالف چې زه سوام هغه به معنی نو دا ربکم الاعلى ده کنده نور څه شي دي انا ربکم الاعلى دا فرعونیان دي ټول وقال انا ربکم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى نوني والله دلرا په عذاب او په ورځ د اخرت او دنیا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى یقینا بده کې عبرت خامخا دا چا د پاره چیریږي انتم شد خلقای پنځ پټیا نو ته دا وای چې سبا چې کم دنو څنګه پیدا کېږم ما بیا څنګه پیدا کېدا ته یې څومره شه ځان نه لړخ شوی دی انتم اشد خلقنا من السماء ایت تاسو صاحب په پیدایش کې هم السماء او اسمان
بناها جوړ کړ دې الله دې لرا رفع سمكها اوچت کړ دې الله چد دې واغطش فسوان برابر کړ دې لرا واغطش ليلها او راست دې شپه واغطش تیار کړ دې شپه دې واخرج ضحاها او راست دې چاش دې ساخ دې شپه او را ساره برابر کړ دې او زمکا دا پس د دینه دا مورا چې دا ها غړولې واغې لرا والارض بعد ذالک او زمکا پس د دینه دا مورا دا ها چې غړولې والله دې لرا مخکې زمکا پیدا کړو کا اسمان زادي دوس دا بده نشته زمکا مخکې پیدا ده او اسمان رستو دلته اسمان مخکې کو زمکا رستو کړه خبره باندې پوښښ کنه هما وی والارض بعد ذالک زمکا پس د دینه دا مورا دا خو غړولې و مخکې دا ها غړولې و دا دلارام حکم ځای لنډوم چې کوم ځای الله رب العزت قدرتونه بیانې نو هغه ځای کې اسمان مخکې کی زکا قدرت اسمان کې زیات ښکارا کیږي او کوم ځای چې نعمتونه بیانې نو هغه ځای کې زمکه مخکې کی زکا موږ ته د زمکه نعمتونه ښکاری چې کوم ځای ذکر د نعموي نو هغه ځای کې سمخ کی زمکه صحیح ده کنه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى العرش ذکرت بیان د نعمتونو دي کنه ثم استوى الى السماء او دلته بیان د قدرت ته کنه دلته اسمان څخه مخکې که بس دا قران مجید کې ګوره او ګرځه بس ترتیبی په حامیم سجده کې اصل والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها رئیس تیری دینا ما آها اوبد دی ومرعاها ورشوگان دی ومرعاها ورشوگان دی ورشو پی جنی رونو زائد سر کنا واخب و ساروی پکی چراغا و تا اردو کی خلق کوئی والجبال ارساها او غرونا ارساها مضبوط کری دی لرا متاع لکم ولانعامکم فائدہ دستاز دپارا و دپارا سارو استاسو فیضا جاءت الطامت الكبرى نو هر کلا چراشی الطامت الكبرى سپیڑ لویا آغا مصیبت لوی تم نگنا تم سپیڑ دی الطامت الكبرى مصیبت لوی چا مصیبت لوی راشی یوم یتذکر الانسان ما سا فذکر ازبانی با یادی انسان آغا چی کڑی دی وی وچ دامی کڑی یادی و انسان آغا چی کڑی دی وبرزت الجحیم لمن یرا سامڑا وکڑی شی دوزخ مخامخ وکڑی شی دوزخ آغا چاہتا چی وینی سوک بدوزخ تذیفا ما من طغا آغا چا چی سرکشی اکڑا و آثر الحیات الدنیا او غورک دا جون معمولی بس دای چې کم دنو د خپل ژوند اخیری مقصد وګرځاو چې بس خروس کو ډکیګو تشیګو فین الجحیم هی المأوا یقینا دوزخ چې نو دک ځای دی و اما من خاف مقام ربه او هغه څوک چې ودریدو د پیشای او یریدو د پیشای د رب نه چې الله ته می پیشي کیږي بل معنا هم کړو هغه څوک چې یریدو مقام ربه د ودریدو د رب نه پد باندې ونه النفس عن الهوى او ځان بچ کړه خواهشاتونه نو جنت د دقې او ځای دی هی المأوا دقې ځای دی یسالونک عن الساعه تسلی خیر د خیر رضا یسالونک عن الساعه تپوس کې ستانه په بار د قیامت کې ایان مرساها چې کله به ودرې دل دی دا به کلی فیما انت من ذکرها نو پیسې کې ته په کوم مشغولتیا کې ته د یاداش د قیامت نه فیما انت من ذکرها پس مشغولتیا کې ته من ذکرها د یاد د قیامت نه دا اول نه یاد په دنیا کې ځان مشغول کړي الی ربک منتهاها رب ته واپسی د علم د دې دا انتها د علم د دې نه چې بس چار چانه تاسو کې نو دا بوای چې الله اعلم الله به پويږي الی ربک منتهاها رب ته انتها د علم د قیامت ته انما انت منذر من یخشاها یقینا ته يرون کې هغه چاله را چیرېږي د قیامت نه ار چاله یاره خو فائدہ به دیلی کانهم یوم يرونها لک چ دی ویني دی قیامت لرانو لم یلبثو دی بنی تیر کړه وخت الا عشیتن مگر یو مازیګره او ضحاها یا ساخ د مازیګری یا یو مازیګره یا د مازیګری کی او د ساخ ټیم مازیګری کی او د ساخ ټیم او ضحاها یا ما ساخ د دی لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها دی بدرنګ
یا ماضی ساخت د ورځې سورت عباسا عبس پنوائی سورت عباسا کنا سورت عباسا مکی سورت تے نزول کے سلی رشتم نمبر دے پس د سورت نجم او مخ کی د سورت قدرنا مناسبت د مخ کی سرا مخ کی وی ته پوسونه نه کوي دلته تسلی خیر رضا دویم مخ کی وی انتم اشد خلقا دلته تخپل پیدائش تفصیلی یادی من ای شیء خلقا من نطفه اتلسمون اللسم کی مخکیوی انما انت منذر تو منذری می فائدہ بت سوکلی هل توی یخشا دلته ول بل صفت ذکر کوي چې یزکا او یذکر ځان پاکي داود سورت اثبات الاخره وتحویل شانها اثبات د قیامت او داغي غټواله د ابتدانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مینې نډکه یو تنبیه ده د مینې نډکه یو تنبیه بیا د قران مقام یو لسم کې بیا زجر انکار کوونکو ته او دلائل عقلیه درشم کې داود صورت او د آخرت تذکرات وړلې امتیازات کې واقعا عبسا وتولى دم اماته فاقبره درم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فبسات الله ان جاء العامة نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د دعوت په سلسله کې یو څو کسانو سره ناستو د مکه سردارانو سره ډډ غټ سردارانو هغه سره نبی علیہ السلام ناستو د دعوت تذکرہ کیدا طالب جان را روانو ماشاءالله طالب جان د چا سپروا کی او بیا طالبمو وړوندو او بیا هم ابتدائی رزیدی نزول کې 24 نمبر دی الله د مجلس د آدابونو پورا مانوس هم نو چې نبی رسول الله والسلام په یو اهم کار کې مشغول لې را روان دي ناصافای کې وزري یو خبره تپوس کوم کم ځایي نبی رسول الله والسلام فکر کوي زه څنګه مونږ ګورې دې کې بعدوي نبی رسول الله والسلام او فرمایل زړه کې دارال چې کدا طالب جان یو لک ساتي ایثار شوی چې ما دې کسانو سره دا خبره سر ته رسولوي نو بده بنو چې لګي سار شوی او ما دې کسانو سره دا خبره سر ته رسولوي نو بده با خیر دې دته خو بیا سبق قوم بیا سبق قوم بیا سبق قوم هما به دې کسانو ته دا خبره سر ته رسولوي آیاتنا رال عباسا وتولى تندې تریو کو مخی واړو انجاءه الاعمى د دې وجنا چراغ د تاړون طالب جان وما يدريك لعله يزكى وما يدريك پون شي به عباسا تندې تریو کو مخی واړو زکه چړون طالب جان و تراغلو نو ما یدریکا تسشی خبر کړي ډېر کوئی ته سشی خبر کړي اول وی عباسا هغه مخواړو زکه کداړم بای خبري د کپ شانت کړوي چې عباستا وتولیتا مخ دې تریو کو تندې دیوارو
چې دا په نبی علیہ السلام څنګه پیری نه لګي الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه ډیر خیال ساتي مخامخ وته ونوي وی عباسا هغه ګور مختریو کو وتولى او ته مخي واړو انجا اول اعما زکه چې طالب جان راغله وډون وی ما یدریک لعله یزکا ګورا کنا زما محبوب بیا د پارا ادبیات ساته چې ما یدریک لعله یزکا چې کم متوجی نو د هغه خیال ساته چې کم متوجی نو د هغه خیال ساته غیر متوجی پریداوا پوښوي کنه شفاء د قاضی عیاس خلاصه کړی دا هغه وای ابا ساده کافر بتان دې تریو کو وتولى او د مخواړو زکه چړون راغې هغه خور د نبی رسول الله ناړولې دا شفاء د قاضی عیاض او یا اباسا زمیرونه کافر تر راځي اباسا وتولى اباسا مخې تریو کو نو مخ متری وکنا لانک منذرون زکات خو یرا بیانون کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كهف 27 عبس وتولى مخدریو کو وتولى والد انجا علماء دې وجنا چراغ د تړون وما يدريك لعله يزكى تسشي خبر کړي کې دې چې دې ځان پاک کی او يذكروا یا بنصيحت واخلي فتنفعه الذکر دلوا فائدہ ور کی نصیحت فائدہ بدل اور کیسه نصیحت طلبا فائدہ ور کی او داتا سره چې کم غټ غټ د دنیا په مینا مستی دایلا فائدہ نه ور کوي دقه طالب چې متوجه دی دتا توجه وکا ان دې مقصد دا دی دو قسم خلقی فکر کوي شاپور شیخ رحم الله خبر کوم ډیر د انصاف دو قسم خلقی یو دی اغا دین طرف ته متوجه او چغی کی طلب شته دی ای کی طلب شته دی دویم دی هغه خلق چغی کی طلب نشتا چغی کی طلب نشتا نو د دین دو خدمت دی یو دا چې دی طالبانو ته متوجه شه او دویم دا چې به طلبو کې طلب پیدا کا به طلبو کې څه پیدا کا طلب پیدا کا شاپور شیخ رحم الله فرمایل دا دواړه د دین شوبې دي د طالبانو با هم خیال ساتي او به طلبو کې با هم طلب پیدا کول غواړي خو چې معارضه د دواړو رااله نو بیا چې کم دی نو چې طالبانو ته توجه کول دا ډیر اولادی د دینا چې به طلبو کې طلب پیدا کې وجو نشي دا ډیر اولادی چې طالبانو ته توجه کې د دینا چې به طلبو کې څه پیدا کې طلب پیدا کې شوبې د دین سری دواړه دي دیو جنا مدرسو والا او طالبانو ته څه کړی دا توجه کړی دا او تبلیغیان چې کمونه یې ګرځي او به طلبو کې څه پیدا کوي طلب پیدا کوي دواړه شوبې د دین سری ژوند الحمدلله خبر باندې پوي کنه وما يدريك لعله يزكى تسشي خبر کړی لعله يزكى کې دې شي چې پزان پاکي او يذكر فتنفع الذکر ګورا مقصد علم دا ځای ډېر جوړ ځای دی خو لکه زه پکې داسې منډه غوندې وم خو تاسو به بس اشارې ته وګورئ فکر کوئ مقصد علم چې د علم مقصد بسی هغه مخکې کو چې یزکا او یذکر مطلب دا چې کوم د فل حال د عمل کول دي نو پاغه فل حال عمل شروع کا او چې کوم فل حال عمل کول نه دي نو یذکر ځان سره یاد وساته په وخت د ضرورت به عمل کای پوښوي کنه دا د علم مقصد دویم طریقه د حصول به څنګه وی جاءک قدم بک دی جاءک قدم بک دی دانا چگینینو بس پنتا دڑا وحل ناس خوشتا نا جاءک او یا چې کوم دنو د اردو د تفسیرونو نا ځان له چې کوم دنو سنا کال کړي نا جاءک روانيږي با ویم نو چې لاړ لیکل ورسې د مدرسې ته نو بیا دانا چې التا کل تو دړای شریف تو چاټای صحیح ده کنه او بیا چې کوم په شالار شي او علمي نا پی نصیب کا نا یسعا ویم یسعا بیا به کوشش کای
کوشش خو ګوره درم خو ګوره پس کوشش باندې با اعتماد نیوی وهو یخشا توجه بسوی الله وهو یخشا کوشش بوم کای خو وهو یخشا توجه کم دنو یاروم کای او مقصد علم باسوی دانا چې سندوالم سکول کې استاد شم نانا یزکا او یذکر فی الحال ځان پاک یا پر روان وخت کې ځان پاک مقصد مې وروي کنه ټول باندې پوښوي کنه او چې کم سړی موړ راغله دي کم سړی سره موړ دي استغنا دا ضرورت علم ته نشته پوهه ته ضرورت نشته دي هغه لاړو توجه مور کول لري کا چې هغه په علم ته توجه نشته سره زده کول ته سره وړو اراده نشته مور سبق تناسته ډړې لګولې دا کو وخت راغی نو خاګینی نو نه نو هغه سبق د حاصلولو وما يدريك لعله يزكى صرف اشاره مې وکړې کنه وما يدريك لعله يزكى چې داسې درجه طالب جان شو کنه چې جاءک ده یصاد یخشا ده یزکا ده او یذکر ده چې داسې درجه طالب جان شو نو دا غبره کې د اسمان نه سفارش راځي چې پیغمبره د نامخ ماړه دور لوی درجه والا طالب جان دی خبره باندې پوښوي کنه وما يدريك لعله يزكى وما يدريك تاسو بدر لعله يزكى کریش ځان پاک کی او یذکر یا چې کم دنو نصیحت واخلی خبره یاد کی فتن فوز ذکرانو فائدہ بولور کی دا یادول په وخت د ضرورت په وخت چا ضرورت اما من استغنان هغه سره چې غزان بے پروا کړي نشته او ضرورت فانت له تصدق متاغت توجه کوي وما عليك الله يزكى پتا باندې ضروري نه چې دې ځان پاک کی اما من جا کیسار چراغ تا راغ تا ويسعى کوشش کوي يسعى کوشش کوي منډي وي او هو يخشى دې یریږي فانت عنه تلها چې بیا عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرما اولیدو نبی علیہ السلام بوله ځان خوا کې ځای ورکو چې دا غسړې دي چې د مبارکي ما تعالی رب العزت زور نه را لګلې دا ډېر په مینه به ول ځای ورکو وی دا غدې چې مال الله رب العزت د مبارکي سره لګلې دا زور نه را لګلې دا کلا ان تذکرہ فانت عنه تلها نته دا غنزان غافل کونکه نه ان تذکرہ دا خود یادولو خبره ده نو هغه چاته وایا چې چا کې انابت وی فون شو جوړه دا خو نصیحت ته کنا نو ما یتذکروا الا من ينيب کلا ان تذکرہ فذکر لمن ينيب فذکر لمن ينيب سمت الدرر فمن شاء ذکر دا هغه چا چې فمن شاء دا هغه چا چې اراده کیږي نو یاد دي کې دلرا خدار چا کارنے فی صحف مکرمہ مقام قرآن پاغا صحیفو عزتمندو کے پانے دو قرآن عزتمندی مرفوعات اوچاتے مطہرات پاکسا کے بی ایدی سفرات پاغا لا سند سفیرانو کرام بررا عزتمند او نیکان د فرشتو صفتنا یا د طالبانو صفتنا بی ایدی سفرات کرام بررا قتل الانسان ما اکفرا گورکن پلانت تشی دا کافر انسان سن آشنا انکار کو یا کم شه دې چې مجبور ہے کو دل په انکار ما اکفر من ای شین خلقه د کم یو سزنا پیدا کړی دلرا من نطفه د نطفینا خلقه فقدره پیدا کړی مې دلرا نو اندازه کړی مې ثم السبيل يسرا بیا ملار چې کم نه یسرا هو آسان کړی دتا ثم السبيل يسرا ډیر اگران لار مې وتا آسان کړی دا د مور د ګډ نه دنیا ته دراتلو لار ثم السبيل يسرا بیا مې وتلا رسانه کړی دا ثم اماته فاقبره بیا چې کوم نو اماته مړو مدل مړی الله درا فاقبره نو په قبر کې سیکی په قبر کې الله په قبر کې نو الله دې دنیا کې په قبر کې که په برزخ کې دا الله قبر دی فاقبره ثم اماته بیا مړ کې الله دلرا فاقبره په قبر کې دلرا ثم اذا شان شرا بیا چې خو شي د الله رب العزت نو پیدا وی کې دلرا کلا لما یقضی ما امرا نا نددا سکار لما یقضی ما امرا لا پورن کې انسان آغا چې د ته حکم شوی دی لما یقضی ما امرا لا پورن کې انسان آغا چې د ته حکم شوی دی
لما يقضي ما امره فلينظر الانسان الى طعامه ودي ګور انسان کنه د خپل ډوډۍ ته لګو ان سببنا الماء صبا چراړو منګو بولرا پراړو باندې ثم شققنا الارض شقا بیا شلو منګاز مکا پښلو باندې زمکا او براشي د بارانه زمکا او چوي تیغ را زرغون شي فامبتنا فيها حبا را زرغون کومګه پدې کې دانه وعینبا وانګور وقضبا او ترکاریانه وزيتون ونخلا وزيتون او خونه ونخلا او کجوري وحدائق غلبا او باغی چی ګوري ګوري وفاکهه وابا او میوه و ابا واخو غیاګانی متاع لكم ولانعامكم فائدہ تاسو سارو تاسو فاذا جاءت الصاخه نور کړه چراشیا غلویا چغا لوی مصیبت او چغا یوم یفر المرء فکم رزبانی چی تختی المرء من اخیه سړی ضرور خپلنا په مصیبت کې اول څوک پکاريږي رور ومن اخیه ضرور نه بیا تختی و امه او د مور نه و ابي خپکیږي په څوک مور او پلار و امه و ابيه د مور او پلار نه تختی و صاحبتي و بني او غم وسره د چای د خزي او د اولاد دا غي غم بو سره می دا غي نه بوم تختی پوښوي کنه و صاحبتي و اخي او د خزنا او د ازامننا لكل امرئ منهم د پاره د هر یو کس منهم د دینه یو مزین په قرض باندې شأن یغنیه شأن یو حالت یغنیه چې په پروا به کیدلرا وجوه یوم اذ مسفره مخونه په قرض باندې مسفراتن ترو تازوی پرقیدن کی واحکۃ مستبشرہ خندیدن کی مستبشراتن خوشاله ووجوه یوم اذ علیها غبره او ځنی مخونه په قرض باندې علیها په دی باندې غبرتون دوړوي ګرد وي طرح قوا قطرا پټکړي وي دلر ذلت او توروالی اولئک هم الکفرۃ الفجر دقدی کافران الفجر وتن کی تابعدارای د الله نه چې الله د تابعدارای نه مکملوزی شیم خراب شو خو به عمل کړه د سورۃ تکویر مکی سورۃ ته کراله چې د اعلان وکما سورۃ تکویر مکی سورۃ ته وم نمبر دے په نزول کې لګي بند کې به رسول لګي پس د سورۃ لهبنا او مخ کې د سورۃ اعلانا مخ کې د اعلانا مخ کې سورۃ کې اول چې فی صحف مکرمه دلته د قران مقام ذکر کې لقول رسول کریم مخکوی یوم یفر المرء تختبا دلته وی فین تذهبون چتبزی التوی بی ایدین سفرت کرام بررا دلته وی مطاع ثم امین داول صورت اثبات د قیامت په ذکر د احوال د قیامت داوا د صورت ملاقات الانسان باعماله چې انسان به خپل عملونو سره کیږي ملاويږي اول قیامت دول حالات ذکر کړي شپږ د قیامت نمخ کې او شپږ چې قیامت قائم شي شپږ د قیامت نمخ کې او شپږ چې قیامت شي قائم شي بیا داور صورت په سوار لسم کې بیا شواهد په فنا د دنیا شواهد په فنا د دنیا چې دنیا به فنا کیږي او بل شاهد په وحی باندې قرآن مقام تصدیق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیازات دا دولس احوال اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت کلا چې ون ورتاو کړی شي چې تاو کړی شي نو رڼا به ختم شي کنه واذا النجوم انكدرت او په وخت کې چې النجوم استوري انكدرت خلص واذا الجبال سيرت او کلا چې غرون روان کړی شي واذا العشار عطلت او کلا چې لاسو میاشت بلار بو خاپري خودل شي دا د عربو قیمتي سيزو او چې د لاسو میاشتو بلار وي نو خلکو ته څوکیدارای کوي پریدي نه خلک پزول
نو هغه وخت کې به خلکو سره د دې فکر ني. مقصد د آیات دا دی چې قیمتي احوال مالونه به سکړي شي پرې خو شي قیمتي مالونه هغه پرې خو شي خلک به داغي خیال ونه ساتي. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ او کله چې د لاسو میاشتو بلاربو خوا عُطِّلَتْ هغه پرې خو شي. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله چې درندگان مړ شي دا دغه حشر دی کنه. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حشرها موتها دا د قیامت نمخ کې احوال دي کنه. ټول درندگان بس شي مړ شي یا دیو معنا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله وا چې درندگان را جمع کړي شي چې سخت راشي مې بیا ګوره دا زناورم د انسانانو نه یریږي. زناور د انسانانو نه بیا نه یریږي د ټول د انسانانو خواته راځي. انسانانو خواته راځي. نو حشرت معنا چې دومره سخت وي چې ځنګلي زناور چې کوم دي وحوش ځنګلي چې هغه د انسانانو نه سکیدل یاریدل او تختیدل وا حشرت هغه جمع کړي شي د انسانانو سره یو ځای بیا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کله به چې دریاب بل کړي شي څنګه بلیږي نو عراق په جنگ کې په خوا بل شوی نو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کله چې قیامت بل کړي شي یا ډک کړي شي دریابونه ډک کړي شي. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ دې ځنه رستو. وَإِذَا النُّفُوسُ نشپګ حالات د قیامت د قائمېدلو. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور کله چې روحونه جوړ کړي شي د بدنونو سره څه کړي شي جوړه. یا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې روحونه د بدلو سره جوړ کړي شي بدلی ول څه کړي شي ور کړي شي. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او هر کله چې زنده ژوندۍ خخې کړي شي ونه تاسو کړي شي ژوندۍ خخو کړي شي ونه سو کړي شي تاسو به اي ذنب قتلت چې به کم یو ګناه باندې تاسو وجل شوي. کابل ګرام شیخ مد ذله العلی د کتاب الاشاره د عز الدین په حواله خبره کوي چاوي چې ظلم موعوده سئلت یو مطلب اسوي دام دی چې کله د ژوندۍ خخې کړي شي نه تاسو کی چې المراد منه النکات العلمیه چې علمی نکته چې یو ذهن ته دی یو نکته رااله او محفوظ دینه کړه ای را شو درنه دا تا ژوندۍ خخه کړه د دې باره کې الله تاسو کې چولې دی ځای کړی دا. دیو جن امام بخاری رحم الله بو چې سملاس د شپې و بیا را پاسید سویول کل بیا وسملاس بیا را پاسید فیربری وته وی چې استادجی تول د شپې دور بیا را پاسي ما توای سه خدمت زب کوم بیا ستا په خینی یا زمای اته به د شپې سه شعر آیات شو زر ور په سره پاسید نو بیلی کو زر ور په سره پاس شنو بیلی کو چې علمي نقطه درته یاد شو نو غزان سره سکا محفوظ کا ان الله به نه سته تاسو کې آیات مقصد دا مقصد خو هغه مخ کې چې ما وې خدا تناسب د فواید نو معلومیږي کتاب الاشاره ده کنه. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او پاره چې ژوندۍ خای کړی شي نه تاسو کړی شي چې په کوم ګناه باندې توجه شي. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او هر کله چې صحیفه خورې کړی شي عمل نامې خورې کړی شي. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ هر کله چې د اسمان نه سرمنلر کړی شي نسپین کړی شي. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ هر کله چې دوزخ بل کړی شي لمبا کړی شي. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او قیامت نږدې کړی شي نو عالمت نفس ما احضرت دا د صورت معلوم بکیاره نفس هغه چې حاضری چې سه حاضری وتا نو معلوم کی. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصص دا په قیامت باندې گواهان دي. والصبح اذا تنفس دا د صداقت د قران. فلا اقسم بالخنس نشنه شاهد کو مزه بالخنس اپټی دن کی ستوري چې کله پټیږي او کله ښکار کیږي. الجوار روان الکنس په ځای باندې ولا زنی ستوري چې کم نه نو پټیږي را پټیږي زنی ستوري روان دي او الکنس زنی په ځای سړي ولاړ. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس شیخ صد پنځپری مد ذل العلی یو ځل په موټر سایکل باندې روانو ویلا طالب ما الحمدلله په طالبم په موټر سایکل باندې روانو یو تن راته چې ته زمای چې درس لازم یو ځای ته درس لتلم یا سي تماشې لا شامل صورت انو په پلار راته کسوي چې مړه سی وای چې مون قران زکو تاسو پنځپریان له قران څخه درځي ومای چې مون خداونه نه کړی روري چې قران مونږ لرازي مون خو زدکو کته له درځي تر ته خو مون خداونه نه کړی ومای چې توای چې مال راځي بیا مال راځي ومای چې تاسو زنو کوم چې ما ایمار ته چې فلاح سمل خنس الجوار الكنس ولل ذات سو بذا تنفس دي مانو کا یغماته چې ست بیا وای ومای چې فلاح سمل خنس الجوار الكنس ولل ذات سو بذا تنفس دي مانو یغماته چې دا په قران کې شته ومای چې تعالی قران درځي څنګه چلې دا قران معلوم نه نه چلې. فلا اقسم بالخنس
شاهد کوم از بالخنس آغا پټي دن کی ستوري چې کله پټي کې او کله ښکارا کیږي الجوار روان الکنس بزای ولال ولل زاسس او شپا کله چې په خشي او تیار شي شپا کله دقل الخنس الجوار الکنس دې ستورو کې دا انقلابات راځي دق شانتی او رزبا پتا باندې هم سراشي انقلاب راشي دې کنه لکه دا ستوري ورځ ختميږي متبه مې ورځ شي ختم شي واللیل اذا عسعس صبح اذا تنفس شپه چې کله تیار شي نو صبح اذا تنفس او سبا چې کله ساواخلی یعنی رڼا شي انه لقول رسول کریم لکه څنګه چې په سبا باندې هر سرنا کیږي نو په قران باندې هم تیاری سکیږي رڼا کیږي انه لقول رسول کریم یقینا د خامخه وینا در استاد عزتمن وینا د استاد عزتمن ذی قوت جبرائیل علیہ السلام خاوند طاقت عند ذل عرش مکین په خاوند په خوا د خاوند عرش کې مکین استوګن چلته کې اوسېږي مطاع ثم امین مانون کې د الله ثم امین دق ځای کې پورا امانتدار دق ځای کې پورا امانتدار وما صاحبکم بمجنون صداقت د نبی علیہ السلام وما صاحبکم نل ملګر استاسو بمجنون لیوانه ولقد رآه بالافق المبین او یقینا لیدل او در بالافق المبین پاغه غاړه ښکار باندې نجم کې میں تفصیل کړو بالافق المبین پاغه غاړه صاف پاکنار صاف باندې وما هو على الغیب بضنین او نه دې په غیب باندې بضنین ببخیل شوم نه دې په وحی باندې څه شوم چې دې دګنه چې کم نه نو وحی باندې و غیب نه مراد وحی چې وحی و تراغلی دا او بیان دین کی وما هو على الغیب بضنین او نه دې په وحی باندې شوم ظنین معنی شوم یا بنیا انما یظن بالظنین مقامات کی یا بنیا انما یظن بالظنین نو بالظنین شوم دیم چې دا زواشي زوا وما هو على الغیب بالظنین نه دې په غیب باندې تومتی چې ګینه دې په علم غیب پويږي وما هو على الغیب بالظنین او نه دې په غیب تومتی وما هو بقول الشیطان الرجیم او نه دا قران وینا د شیطان رټل شي فاینا تذهبون ولدي قران نا چرته رواني فاینا تذهبون چرته تختی تاسو ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت د پاره د مخلوقات لمن شاء منکم یستقیم د پاره دا چا چې خو تاسو نه ځان نکلک کی وما تشاءون خو الله پر اپنے آپ کو قبول کرنا فما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین فما تشاؤون تاسو نو غواړئ مگر الله چې غواړي الله چې رب د مخلوقات دی سورۃ انفطار مکی سورۃ ته پس د نازعات نه او مخکې د سورۃ انشقاق نه بعد پس د نازعات او مخکې د انشقاق نه دوات ایم نمبر دی سویم دوات ایم نمبر دی مخکې سورۃ سره مناسبت انتہائی واضح تے مخ کی احوال لقیامتو دلتم سوی احوال لقیامت مخ کی صورت کی ہوئی علمت نفس ما احضرت دلتوی علمت نفس ما قدمت و اخرت التوی معلوم بکی رض را روان دا دلتوی سوک دخلاسولے نشی نفی دا شفاعت قهری داود صورت توضیح دما سبقا او نفی دا شفاعت قهری اذا السماء انفطرتنا انقلابات اربعه سالور انقلابات بیا تزهید من الدنیا او ترغیب الى الاخره او وجود د الله رب العزت رد په دهریانو او اخر د صورت کې رد شفاعت قهری منس کې تخویف او بشارت و اذا السماء انفطرت رد په فلاسفه اغه اسمان نچوي و اذا السماء انفطرت لا يقبل الخرق والالتئام اذا السماء انفطرت ارګل چې اسمان اوچوي سشي اوچوي و اذا الكواكب انتثرت وایذل کواکب روانه خلق د بارنه کې کده کا تناظر وای شابي اذا السماء نزکاول د بارنه شو
اذا السماء انفطرت هر کلا چې اسمان وچوي و اذا الكواكب انتصرت اور کلا چې ستوري انتصرت ودوړيږي خوارشي ودوړيږي و اذا البحار او هر کلا چې دریابونه فجرت ډکړې شي و اذا القبور بعثرت او هر کلا چې قبرونه راو یستل شي هغه نه یعنی قبرونه والا راو یستل شي و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت معلوم بکی او نفس آغا قدمت چې مخکې لګل دي او اخرت او رستو